يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. سورة بقرہ شروع مخکیت کی اللہ رب العزت د جهاد ذکر او تذکرہ کا پدی طریقے سرا كتب عليكم القتال وهو كره لكم دا جهاد الله رب العزت په تاسو باندې فرض کړی دی او بعضی وخت کې به داسې دا به تاسو طبیعت بد ګڼي او بعضی وخت کې به بد نه ګڼي خو عام طور باندې به تاسو طبیعت باندې بوج رسي او ډېر کله دی ډېر ځله داسې یو شی وي چې هغه انسان خپل ځان دپاره خوا ګڼي خو هغه کې به هغه دپاره شر او تکلیف وي او ډېر باندې داسې وشي چې بیا یو سړی یو کار انسان ځان دپاره بد ګڼي او هغه کې به حالانکې فایده وي دا خبرې بیان کړي او د نن آیات مخکې سره تړلی دی په دې طریقې سره چې یسألونک عن الشهر الحرام قتال فیه په عزتمندو میاشتو کې جنگ کول جهاد کول دا څرنګه دي اول خو شان نزول دی آیات راځي د آیات شان نزول څه دی دا عمر ابن جهش رضی الله تعالی عنہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم د یوې سریې د یو قافلې را مشر جوړ کړی او هغه طایف نه راتللو نو لیارې کې د قریشو په یو قافلې باندې حمله وکړه هغه نه یو کس څه و نو هغه یې قتل کړ او دغه مشرکین او کافر خلک چې دوی شروع شو چې اره دغه د مؤمنان خلک د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تابعدار خلک چې صحابه کرام دی خو د دین ابراهیمی کوم دی هغه مخالفت وکړ وی هغه څرنګه دې طریقې سره وګوره چې دغه هو عزتمند میاشت خیال ونه ساتل نو دې بیا ټایم کې دې چې اشتباه ولا شک ولا چې یاره دا د رجب اول و که دویم و که د رجب میاشت نه و شروع شوي ځکه د عزتمندو میاشتو نه رجب میاشت هم دی نو دوی دا خبره شروع کړه بیا دې باره کې تپوس صحابه کرامو وکړ نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه نو اصل کې دا آیات مخکې نازل شوی دی نه بیا بعد کې نور دوه آیتونه نازل شوي دي یو دا چې قاتلوا المشرکین کافه مشرکانو سره پوره دوی سره جهاد وکړو او بل دا دی چې کوم ځای کې تاسو دوی ونیسو نو هغه ځای کې دوی قتل کړو نو دغه آیات بیا هغو سره منسوخ شوی دی او دغه حکم بیا ختم شوی دی یو مخکې مو ذکر کړی یو دفاعي جنګ وي یو څه وي اقدامي وي ټیک دی اقدامي خو عزتمندو میاشتو کې هغه ټایم کې نه شو کولی خو دفاعي کولی شو چې کافر نقصان رسوي بیا به ځان دفاع به کوي ورته نو دا حکم بیا بعد کې ختم شوی اوس هم چې کافر نه برابرېږي نو عزتمند میاشتې بیا نشته بیا ورسره بالکل جهاد کول جایز دي لازمي خبره بیا به دیو ته مون توړ جواب ورکول بیا پکار وي او دې علاوه یې څو خبرې نورې هم ذکر کوي وی ټیک دی دا مشرکین او کافرو خلکو دا خبره کوي چې عزتمندو میاشتو کې جهاد نشته دی مسلمانان جنگ جګړې کوي عزتمندو میاشتو کې خو ټیک تاسو دا کوم عزتمندو میاشتو کې جهاد کول دي دا یو څو کارونه دي چې آیات کې ذکر دی دا د دین زیات دي کارونه تاسو والے کوو یو دا غنا چې وصد عن سبیل الله د الله تعالی یې نه خلق منی کول خلق بندول دویم د مسجد حرام نه بیت الله شریف نه خلق منی کول لکه سوره حدیبیه په هغه باندې کوم مقام کې صحابه کرام او نبی صلی الله علیه وسلم څخه راغلو عمره ته تللو نو هغه ځای کې دوی ایثار کړو مسجد حرام دی نه پرېږدل عمرې دپاره او همدارنګه و اخراج اهله منه او د مسجد حرام نه د کوم هغه خلک دي لکه صحابه کرام نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا خلک د دې ځای نه وبستل والبلدات والفتنه اکبر من القتل شرک کول د الله رب العزت سره دا هو د قتل نه زیات سخت دي نو دغه څو کارونه د کافر ته سلسله کوي چې ټیک تاسو یې چې عزتمندو میاشتو کې مؤمنان څه دي هغو تجاوز وکړه دیني ابراهیمي نه دیو مخالفت وکړ ټیک دی هغه به ځای پرېږده تاسو هغه نه زیات د کفر نه کارونه کوو دا شرک چې دا د قتل نه هم لوی ګناه دي خلک د مسجد حرام نه منې کوو د الله تعالی یار نه منې کوو بندوئ مسلمانان د دین وباسو دا ډېر لوی ګناهونه دي د هغه ګناه نه چې تاسو یې قتل یې شوی دی په هغه کې عزتمندو میاشتو کې دا څو خبرې ذکر کیږي
دې دپاره چې کسه دغه کومه جهاد د مو تاسو لازمي خبره دی کافر ته بیا عزت میشت نه کسي بیا هر ځای کې به هغو ته بیا جواب ورکوي او د دین بیا دفاع به کوي يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه تپوس کوي تا نه د دې باره کې د عزتمندو میاشتو کې جهاد کول څرنګه دي قل قتال فيه کبیر ویا ای پیغمبر دا خلکو ته جواب ورکا چې جهاد کول په دې کې دا لوی ګناه دی یا جنگ کول په دغه میاشتو کې لوی ګناه دی وصد عن سبیل الله او همدارنګې د الله تعالی لرې نه خلک بندول وکفر به دا کفر کول دی والمسجد الحرام او همدارنګې د مسجد حرام نه خلک بندول د بیت الله نه خلک منع کول دا هم ډېر لوی ګناه دی دغه عزتمندو میاشتو کې د جنګ کولو نه واخراج اهله منه اکبر عند الله بل دا چې دا مسجد حرام نه دا خلک راوبستل دا هم ډېر لوی ګناه دی د الله تعالی په نسبت باندې د هغې خبرې نه چې هغه د عزت میاشتو کې جنګ کول د دې نه هم زیاته دی والفتنة اکبر من القتل بل دا چې دغه شرک کول څه دی دا هم ډېره زیاته سخته ګناه دی د عزتمندو میاشتو کې د جنګ کولو نه ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم دې کې یو اصول ښیي وی ګوره ای مؤمنانو خلکو دا خبره تاسو یاد وساتئ چې کافر څه دي دوی به همیشه دپاره تاسو سره به جنګ جګړې به کوي تر دې ټایمه پورې چې تاسو واپس کړي د خپل دین نه ان استطاعوا کچېرې دوی وس ورسېږي طاقت یې ورسېږي په تاسو باندې نن هم دا خبره دی ګوره چې کوم ځای کې کافر خلکو چې مسلمانانو باندې وس رسېږي نو دوی بیا د دین نه منې کوي او قتل کوي ثبت یې ختموي هم ومن يرتد منكم عن دينه که څوک هم واپس شو تاسو نه د خپل دین نه فیمت وهو کافر خو په داسې حالت کې چې کله دا مړ شو او کفر حالت کې و نو فاولئک حبطت اعمالهم نو دا خلک چې دي نو برباد دي اعمالهم عملونه دوی والا فی الدنیا والآخره په دنیا او آخرت کې د دوی عملونه برباد دي واولئک اصحاب النار هم فیها خالدون او دا خلک به همیشه دپاره بیا په جهنم کې وي خو کله چې کله دوی د کفر حالت کې دنیا نه لاړ شي اصلا مسلم عمل کولو توفیق نصیب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب